یا الله جل جلاله بادشاہ دا تنگی پریس چیمبر افتتاح شو، دا افتتاح د خیر او د برکت او د کامیابی ذریعہ وګرځي د دې علاقې لپاره خصوصا د تحصیل تنګي لپاره یا الله دا د خیر او د کامیابی او د برکت یو لوی ذریعہ وګرځي. څومره غړي څومره مشران چې راغلي دي خدای دې هر قدم په تله د نیکۍ کې واچوي او زمونږ اجاز بچي چې دي خدایا او دا نور میډیا والا زمونږ ګونه بیګان چې دي نصر الله خان صاحب راغی، علف خان صاحب دی، شهریار صاحب دی، نور ملګري دي خدای ټول خوشاله آباد لري او دوی ټول په خپل کال کې خدای متفق او متحد او د دې تنګي په صحیح طریقې جل جلاله بادشاہ د دین خدمت واغسته کې او یا الله بادشاہ څومره د خیر کارونه چې دي یا الله د دې په ذریعہ باندې سر ته ورسه او یا الله بادشاہ کم کمی چې په دې تنګي کې دی او د دې په وجه باندې پوره کیږي نو خدای بادشاہ هغه ته پوره کړي او زمونږ علف خان رور خبره وکړه د دې میډیا په وساتت زه د جمعیت علماء اسلام یو خادم ما گورنر غلام علي صاحب ته دا یو اپیل کوم دا د ورسي چې زر تر زره زمونږ تنګي ته او یا کوم نور علاقې وي هغې ته ډي سي پي راولېږئ او کوم زمونږ آی جي صاحب چې دی اختر حیات ګنډاپور صاحب چې موږ سره په 400 کې ډي پي او پاتې دی په ایم ایم اے کې موږ راوستې او ډي پي او هغه ته هم زه وایم د دې میډیا په وساتت باندې وایم چې زمونږ د تنګي سټیشن د ډېر وخت نه او داسې نور سټیشنونه دا چې کوم دی د ډي سي پي د عهدې والا مشر نه محروم دي تاسو زمونږ د کلي دپاره بلکې زمونږ د علاقه چې کوم ده والله بادشاہ د دې خوشحالۍ نصیب کا، نورې ترقۍ هم نصیب کا، الله عزتونه نصیب کا، الله د لاس نه د خیر کارونه وکړي کا چې امت ته په فایده ورسي او الله بادشاہ دا ټوله زمونږ وروڼه بیګان چې دلته حاضر شوي دي د ټولو د دنیا او د آخرت کامیابۍ او خیرونه نصیب کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلق. ډېره ډېره زیاته شکریا ویار د صفت محتاج نه دی په ګلابونو اتر چا شیندلې دي نه د دوی صفت خو زه په یو جمله کې نشم کولی چې دوی ته صرف مونږ خرکلی وکړو د دوی هم ډېر زیاته مننه کوو چې مونږ خپل قیمتي وخت راکړو ډېر زیاته مننه کوو څنګه چې زمونږ د ورونو کوشش کړی دی څنګه چې ورکوټه غونډه کې کاوش کړی دی اجازه دا ورکوټه کاوش نه دی بهر کې دا ډېره لویه اداره به انشاءالله د دې نه جوړېږي تنګي پریس چیمبر چې کوم کانفرنس دی انشاءالله د خیر په دې کې دا څومره غړي چې ناست دي کوم خلک ناست دي د خیر او د دې مثال د ځمکې د انوار دی په معاشره کې چې په کم ځای کې بد کرداري کېږي یا مثال په طور ښه سلوک کېږي په هر انداز کې چې کومه طریقه کېږي انشاءالله د خیره دا به د دې چیمبر انشاءالله د خیره دا به د دې نه زموږ توقع وي دا به د دوی نه زموږ تمه د خیره او د پاک رب العزت نه امید دغه دی چې د تنګي اواز تر دې دمه ډېر زیات لوی دی په ټوله خیبر پښتونخوا کې ما او اجاز او د لکه بیاره کې د ریاض الحق صاحب چې د مشرو تسلیم خان شعیب او پروفیسور اعظم ناستې دا ټول د ده هغه سپیریچول استادان دي او ما خو ډېر زیات خوښ وو د اخلاق مې خوښ وو د دې اخلاق له متاثره شوم زه د ابتباد لرانم آباد او خوشحاله اوسئ. د تنګي پریس چیمبر دې دپاره خو به زه د پښتو د یو شعر دغه وکموئ خوند کوي ملګرو پښتانه یاران خوند کوي ملګرو پښتانه یاران سل ځله خفه شي خو بیلیږي نه نو شکر دا چې یاره میډیا په یو پیچ راله او میډیا د معاشرې سترګې دي رڼا ده ځلنده ستوري دي هر هغه برایي د معاشرې چې هغه دوی هایلایټ کوي نو زه خو ورته په ساده ټکو کې جهاد وایم چې دا دوی کم پرمختګ د معاشرې دپاره وکړي او هغه کمه برایي دي هایلایټ کړي
او هغه اعلی چارواکي دې ته صحیح نظر وکړي او هغه بر وخت مسله حل کړي، نو دا به د دوی کمال وي. موقع مناسبت په یو څو خبرې کومه، دلته مشرانو خبرې وم کړې او هغه خبرې چې چونکې کومې زما په ذهن کې وې هغه هغوی په خپلو الفاظو کې راغونډې کړې. خو اجاز چې نن کوم قدم چوت کو، یقینا چې دا ډېر زیات ګران دی. دا پته هغه ټیم کې ولګي چې کله یو انسان مایک راوالي او د کیمرې مخامخ ودرېږي او هغه خبرې سټارټ کړي. عموما موږ چې کله په کور کې په کمبل کې یا په بیټ کې سملو او موبایل مخې ته ونیسو، چونکې موږ دغه صحافي چې کم الفاظ ویلي دي یا په هغې باندې هغه کم ستړي کړي دي هغه موږ ډېر زر سکیپ کړو. څومره پښتانه ملګري چې راغلي ټول ته السلام علیکم. زموږ مولانا صاحب راغلی دی، زموږ ایسي صاحب راغلی دی تنګي، نو دې ته ټولو ته هرکلی هم خیر راغلی. زموږ د میډیا چې کومه ده دوی نن پروګرام کړی وه، بل ماته ویل چې تاسو بل حاضري کوئ، نو زما پارټۍ سره هم رابطه وکړله، هغې ویل چې تاسو لاړ شئ نو حاضري وکړئ. تنګي پرس چیمبر نو د دوی هم ډېره شکریه کومه. دغه ملګري خبرې وکړې، د چې کومې خبرې وکړې نو هغې د پاسه خبرې خو ځکه نه خېږي. میډیا داسې یو شی دی چې دا زمونږ د وطن زمونږ د علاقې دا یو ښکلا ده. باید چې دا ښکلا چې کوم دی تاسو ښه شیشه ښه دغه چې کوم دی عوام ته پاس کوئ، عوام ته یې وښایي. بیا زمونږ د تنګي عوام چې کوم دي دا غریب خلک دي، صحیح ده، باید چې د دې ښه عکاسي وکړئ، خپل ملک خپل د وطن دې سره غداری ونه کوي. نور زمونږ کومې سیاسي پارټۍ دي چې هغې سره تاسو یعنې چې کوم حقیقت چې هغه تاسو بیان کوئ، نو دا ملګري به چې کومې خبرې وکړي نو هغې دپاسه نورې خبرې خو نه خېږي. زه به دا اجاز ته او د هغې ملګرو ته اول مبارکباد ورکړم چې تنګي چامبر فور پریس یا تنګي پریس چامبر هغوی جوړ کړ. د دې علاقې کې د دې ډېر سخت ضرورت هم او د دې چې کوم کردار دی هغه به مونږ ریکویسټ کوو چې یاره مونږ ته لږ واضحه کړي د دې بیسک رول به څه وي د دې تنګي پریس چامبر. دویم دا چې دې کې ښه خبره ده د دې محفل کې نن چې دلته مونږ سره د تحصیل اډمنسټریشن نه دلنواز خان او ریلیجس سکالر ظهور صاحب راغلي دي، داسې نور ملګري دي. دا یو ښه خبره ده چې هغوی د دې په باره کې د پریس په باره کې خبره وکړه د میډیا. هغې ما ته خو ویل ضرورت نشته، خو دا کم د قرآن شریف آیات چې دي دا کم قرآن شریف آیات چې دي لیکلی دی په دې ځای باندې، نو دې باندې دا عهد کول پکار دي څونه چې د پریس یا د میډیا ریپرزنټیټیوز دي کوم ملګري دي پکار دي چې دې باندې مونږ عمل هم وکړو. السلام علیکم ملګرو. نن چې زمونږ خوږ ورور اجاز صاحب کوم قدم اوچت کو، نو اجاز د ډېر وخت نه صحافت کوي، دا نه چې اجاز نن صحافي شو نن یې د خپل میډیا یا د خپل چینل آغاز وکړو. اجاز د 13-15 کالو داسې ما سره په دې میدان کې یو ځای ګرځېدلی دی او په دې میدان کې مونږ ډېرې سختې برداشت کړي دي. دا نه چې خلک وایي چې بس یحیی جان میک راواغېشتو د 20,000 د 15,000 موبایل یې واغېشتو میک یې واغېشتو ودرېدو. مونږ چې کوم رپورټ مثال زه امید شاه بایي له یا جواد خان له یا سلیمان خان له کوم رپورټ جوړ کړو، موږ خو هغه وخت کې رپورټ جوړ کړو، خو د هغې شاته بیا ډېرې سرې لمبې پرتې وي، د هغې شاته ډېرې سختې پرتې وي، د هغې شاته ډېر تکلیفونه پراته وي. او ثقافت چې چا کړی دی خو به دوی چې په تنګي کې په نن وخت کې د تاثیر تنګي او بیا د یونین کونسل تنګي ثقافت کول دا ډېر زیات ګران کار دی. چې یو کس له رپورټ وکړي نو د هغوی به خپله پاره جنبه وي، هغه به ستا بېعزتي شروع کوي. که بل کس له د رپورټ وکړو د هغوی به خپله پاره جنبه وي، هغه به ستا هغه شروع کوي. نو انسانیت دا ډېر زیات ضروري شی دی. بله اهمه خبره زه دا کوم چې یاره چې کوم دی نو دغه شروع شو، اخبار شروع شو، لاول اخبار شروع شو، د هغې نه بعد بیا 1920 کې ریډیو شروع شو، 1940 کې ټي وي راغی. اوس دومره دا منوپلي چې کومه وه زه د خپل ایکسپیرینس وایم په ډسټینکشن سره ما جرنالیزم میس کمیونیکیشن کې ماسټر کړی دی، خو زه د پښتو یو د خپل ماسټر نه بعد د پښتو د اخبار یو دفتر ته لاړم. ما ورته یاره زه به سره انټرنشپ کوم چې پریکټیکل ایکسپیرینس مې وشي. یقین وکړئ هغې چې کوم دی نو لکه زه وانه غشتم که نه د هغوی هغه چې کومه فرعونیت و د اخباراتو د ټي وي، یقین وکړئ سوشل میډیا چې ایمرج شوه
د ټي وي د دغه د صحاف د اخبار هغه مناپلی یې ختمه کړه. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. دلته راغلي د ټولو مشرانو معزز زمونږ ډېر قابل احترام د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. که د یو نوم اخلم نو زه وایم چې ټیم هم د دغه دی د مانځه دی او ټیم ډېر شارټ دی. نو به هر حال زه د ټولو مشرانو د سی صاحبو د ادب خان شیرپو د مولانا ظهورالحق صاحبو د سلیمان خان د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې یاره د تنګي پریس چیمبر له دوی کوم عزت ورکوه ما له کوم عزت راکوه. انشاءالله چې دا به زمونږ تر مرګه پورې به دغی. او که زه دا یو خبره وکړم چې تنګي پریس چیمبر چې کم دی نو دا به د هر صحافي دپاره بلکې د هر چا دپاره به بالکل د دې ګیټونه به آزاد وي. دې کې به دا نه وي چې دا صرف د ایجاز دفتر دی ولی صرف د ایجاز د پیج دپاره ولی د اخبار دپاره دی الله د ریډیو لپاره نه. دا د ټولو خلکو دی. دې ته بالکل د دې ګیټونه به آزاد وي. هر څوک ورته راتللی شي. مونږ هر چا له دعوت ورکړی دی. هر صحافي له مونږ ورکړی دی. 400 والا دې ځای له ټولو له مونږ دعوت ورکړی چې راځئ به او انشاءالله د دې دروازې به بالکل ازادي او ستاسو په وساطت سره ستاسو مرستې سره ستاسو مرسته به دا وي چې مونږ له تاسو راځئ زمونږ پوښتنه کوئ د دې دفتر ته راځئ مونږ سره یو پیاله چیس کې نو دا به زمونږ دپاره هر څه وي او زمونږ دپاره به ډېر د قابل قدر او دغه وي. نو د ټولو اخره کې زه بیا یو وارې بیا د ټولو مشرانو دلته راغلي ډېره زیاته مننه کوم. ډېره ښه او آباد خوشحاله اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو راغلو مېلمنو یو جهان مننه. یقینا زه لیټ شوم او د لیټوالي وجه دا وه چې زمونږ یو ډاکټر الماس صاحب وادونه په پېښور کې اراده م وه چې په ټیم راشو. یقینا نن ډېر تنګي کې یو ډېره ښکلې دستوره ده د تنګي د ترقۍ د پرمختګ د سوکالۍ یا دلته کې چې کم خلک اکټیویټي کوي نو د هغوی دغه اکټیویټي ته دوام ورکولو دپاره دا دستوره چې کومه ده ډېره مهمه ده او مونږ غواړو چې دغه شانتې زمونږ تنګي لږ مخکې لاړ شي. د بده مرغه په درې واړو تحصیلونو کې پسمانده تنګي چې کم دی نو هغه تحصیل تنګي دی. په ترقۍ په لحاظ سره هغه صحافتي لحاظ سره او هغه د دې ځای اواز پورته کولو لحاظ سره لکه موږ خلکو ته نظر هر وخت ټیټ په دې وي چې په 3 میاشتو کې موږ ځان له ډیسپي رانوسته نو ډېر زیات شرمنده یو او دغه بیروکریټ او دغه سیاسي خلکه د دغه خلکو دا یو ډېره لویه ناکامي ده تنګي. نو انشاءالله دا قسمه دستوري چې وي چې داسې د میډیا دفتر روزي تنګي کې الحمدلله زموږ پریس کلب هم شته خالد منصور صاحب ځای کې دغه شانتې رضا صاحب ناستې شورو کې د دوی دفتر هلته به زموږ ناسته پاسته وه او دغه شانتې نور ملګري چې کوم دي شهریار دلته ناستې نو زمونږ ځای نشته دی خو د داسې قسمه دېړ اخته چې کوم دی اسپتال موږ ته نږدې دی جینکو کالج موږ ته نږدې دی نو د دې دفتر نه به زموږ دغه ځای ته رسایي ډېر اسانه وي او موږ به هم کوشش کوو تاسو هم کوشش کوئ د صحافي چې کوم دی تنخوا نه وي د کلیوال صحافي یا د علاقایي صحافي چې کوم دی هغه ته هېڅ قسمه مراعات نه وي. زما عزتمندو قدرمندو مشرانو کشرانو ورونو نن د دې تنګي پریس چیمبر افتتاح کیږي او ډېر قدرمن عزتمند رونه بایګان مشران د عزت خلک راغلي دي د میډیا سره تعلق لرونکي خلک راغلي دي سیاست سره چې کوم زموږ رونه بایګان عزتمن قدرمن تعلق لري هغه راغلي دي په دې کلي کې چې د جرګو مرکو سره ملوث او په هغې کې چې کوم دی هغه تړون والا دوستان دي هغه راغلي دي د دې ښکلې میډیا پریس چیمبر د دې د افتتاح دپاره یو ډېره مقدسه پیشه ده نو موږ له پکار دي د دې فیک نیوز په دا به هم یو درخواست وکړم ورته ځکه چې زمونږ کوم لارې ننګې په الف خان شیرپو صاحب په انټرنیټ باندې وګورې یو غټه دنیا ده د دنیا شي نه
موږ د علاقې د چارپیرچل نه چې د اتنټک نیوز او زموږ ورکو الله بادشاہ د دې خوشاله نصیب کا نور ترقیم نصیب کا الله عزتونه نصیب کا الله د لاس نه د خیر کارونه وکړي کا چې امت ته په فایده ورسي او الله بادشاہ دا ټوله زمونږ رونه بیګان چې دلته حاضر شوي دي د ټولو د دنیا او د آخرت کامیابی او خیرونه نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا